ملګری وایي هر قسم وظیفې کو، هر قسم دعاګانې غواړو، هر قسم ذکرونه موږ، هر قسم ختمونه موږ، خو زموږ دعا نه قبلېږي، زموږ مقصد نه پوره کېږي. وي دا څه وجه کېدای شي وجه راته وښایه. اکثر ملګري دغسې تپوس کوي. نو زما یتمندو د ټولو نه اول خپل نفس صفا کول پکار دي، خپل ځان د ګناهونو صفا کول پکار دي. د انسان چې کله ګناهونه پاک شي، الله جل جلاله د هره دعا قبلوي او هر مقصد الله تعالی پوره کوي. نن سبا موږ یو ځکه ګناهونه کوو، بل ځکه د الله تعالی نه سوالونه کوو. په یو لوښي کې چې پی واچي، بل هغه کې لږ شانتې ګندګي ګزار شي، هغه پی څوک نه څکي، هغه دود څوک نه څکي، هغه خلک لړه کوي. زما یتمندو انسان هم کمزور دی، انسان نه هم ګناهونه کیږي. نو کوم ګناهونه موږ تاسو نشوي، موږ تاسو په هغې باندې بخنه غواړو الله تعالی نه، الله تعالی د سچ توبه وباسو. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اے مؤمنان تاسو توبه وباسئ، خالصه توبه چې هغې کې ریاکاري هېڅ نه وي. نو زما یتمندو مونږ تاسو توبه وباسو. کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ضرورت حاجت پېښ شو، هغه فوراً 2 رکعاته نفل لمونځ وکړو، الله تعالی نه به دعا وغوښتله. نو مونږ تاسو له هم پکار دي، مونږ تاسو هم څوک خپلو ګناهونو نه اجتناب وکړو، ګناهونه ځان وساتو او دغه رنګ ذکر استغفار کوو. او زیاتر د انسانانو مشکلات چې هغه حل کېږي، د مشکلات دپاره بهترین وظیفه دا ده درود شریف کثرت سره ډېر وایي. نن د جمعې شپه مبارکه هم ده، نو څومره درود شریف ویلی شي دا، او بل لا په کثرت سره استغفار. انسان چې کله استغفار وایي د ګناهونه معاف شي، الله جل جلاله د هر لاره کولاوي او هر مقصد د پوره کېږي په استغفار سره. او الله تعالی سره مال هم ورکوي، اولاد هم ورکوي، دولت هم ورکوي، بارونه پې هم وروي، او دغه رنګې الله تعالی د انسان مشکلات هم حل کوي. نو موږ تاسو پکار زیات نه زیات موږ استغفار او درود وایو. الله تعالی به هر مشکل، هر دعا، هر حاجت زموږ تاسو الله تعالی پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.